یو بیوقوفه انسان په ما باندې سوال وکړو او ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کولې. ما ته وایي چې تاسو دا خبره ولې کوئ چې الله جل شانو دونه هغه قدرت والا ذات دی او کله وایي چې هغه قادر مطلق دی او پلان کې دی، هغه هر څه کولی شي چې څه وغواړي هغه کولی شي. دنیا وغواړي په یو سیکنډ کې ورانولی شي، ختمولی. سیکنډ هم ډېر ما یاد. ما ته دا ټولې خبرې تاسو نه کوئ. ما ولې نه کوو؟ په دې فلسطین کې چې دا څه کېږي الله دې ته څه ولې نه وایي؟ دغه فلسطین کې چې دا دونه مسلمانان دا وژلی کېږي که نه اینې تویېږي دې ته ولې څه نه وایي؟ یا په دې ملک هم کېږي او په هر ملک کې تقریبا دغه قصه روانه ده. الله ولې دې خلکو ته څه نه وایي؟ ما ورته وایي چې تا الله نه دی پېژندلی چې دا څوک دی. الله هله پېژندلی کېږي چې د الله قانون سړی وپېژني. دا زه بار بار دا خبره کوم. الله هله پېژندلی کېږي چې د هغه قانون څوک پېژني. د هغه قانون قرآن دی. د قرآن مجید فلسفه مې بیان کړه ورته مې دوه درې الفاظو کې ورته چې یوي د انسان ذمه داري او یوي د الله قدرت. د دواړو کې فرق دی. یوي د انسان ذمه داري او یوي د الله قدرت او طاقت. عبدالله میر صاحب وایي چې د الله جل شانو قدرت زه نه منم. مثال ولې نه منم؟ الله هېڅ نشي کولی. عبدالله دا خبره وکړه ځکه څه نشي کولی؟ زه دلته ناست یم، ما له دې یو ګیلاس اوبه د هغې بار نلکې نه راوړي. دا اوس خبره ده. ځکه نه منم چې ما له یو پلیټ ترکاري نشي تیارولی، خو صرف خبره مې دا ذکر کوله چې دا ته څه وایې که نه دا ستا ذمه داري ده. دا ته چې څه کوې که نه دا چا ذمه داري ده؟ ستا ذمه داري ده. د الله قدرت الله جل شانه ته په یو څیز ور اچولی چې دا ستا ذمه داري ده، دا کار به ته کوې او ته هغه غواړې د الله نه، نو ته به څه کوې؟ لکه الله جل شانو مثال ستا ډیوټي دا لګولې ده چې ته به جومات ته راځې، جومات ته به مونځ له راځې. مثال درکوم صرف. او ته وایې چې نه زه په کور کې ناست یم چې د الله ډېر زیات شوق دی، بس ما د دې ځای نه چوت کړي جومات ته پورې دې ما بوځي که نه. دا جومات ته راتګ دا ستا ډیوټي ده او که نه دا د الله جل شانو قدرت دی چې دا کار به کوي دغه شان. الله ته دا ګران نه ده، خو دا د الله جل شانو ډیوټي نه ده. د دې د الله جل شانو د قدرت سره څه کار نشته. دی ستا ذمه داري جوړه کړې چې اذان ته اورې ته به جومات ته ځي. خبره اسانه ده. اوس د الله جل شانو دا قدرت په کله کار کوي؟ د هغه ذمه داري کله شروع کېږي چې هغه خپله ذمه داري زموږ پې څه حق نشته په الله باندې. په الله چې زموږ دپاره څه قانون مقرر کړی د هغې مطابق دی. الله جل شانو فرمایي چې دې ځای نه به ته قدم هلې چې ودې کې به دا ستا ذمه داري دې ځای پورې چې دې ذمه داري د خپلې ذمه دارۍ تا سر ته ورسولې، د هغې نه پس به چې کوم کار ته نشي کولی بیا به زه هغه کوم. چې کوم کار ته نشي کولی هغه به بیا زه کوم. د فلسطینیانو مدد الله جل شانو ولې وکړي؟ څه چل دی؟ مسله څه ده؟ ولې د هغې مرسته وکړي؟ په الله د چا زور خو نشته. یوه خبره. دویمه دا دونه مسلمانان دي دي به هم الله جل شانو څه په طریقې امتحان هلي که به نه هلي. دا ټول چې ناست دي او خپې غځولې دي او قسم قسم پولاونه خوري، د دې څه ذمه داري نشته؟ آیا که دوی خپله ذمه داري پېژندلی وی نن به فلسطین په دغې پوزیشن کې وی؟ نه پوهېږي. الله جل شانو انسانانو څه ذمه دارۍ مقرر کړي چې هغه ذمه دارۍ خپلې سر ته ورسوي، د هغې نه پس چې دي الله ته وایي خو موږ نشو کولی، الله وایي اوس یې ماته پرېږده. الله بیا څه وایي؟ اوس یې ماته پرېږده. صحابه کرام رضی الله عنهم هغه چې کله یو حد ته ورسېده د جهاد دپاره او توره یې چوته کړه چې خدایه که دا سمندر مخکې له نه وی راغلی نو موږ به په دې سمندر باندې د پاسه اوړېدلی وی او ستا د جهاد دا نعره او د جهاد دا خبره دا به موږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولی وی. الله جل شانو د هغې اسونه د سمندر د پاسه روان. د کوم ځای کې چې ته ودرېږي او ستا طاقت بالکل ختم شي، ستا ذمه داري بالکل ختمه شي، د هغې نه پس الله جل شانو بیا څه کوي؟ یو فیصله کوي. نه داسې نه ده. نو ته به خپله ذمه داري وپېژنې، یو ستا ذمه داري، یو د الله قدرت دی. د الله قدرت اله هغه اکټیو کېږي، اله راځي مخې له چې کله څه وشي، کله انسان هغه خپلې ذمه دارۍ د هغې سر ته ورسي. دا اسانه خبره مې ورته وکړه، روغه روغه خبره.